الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو السلام علیکم. زه یم سمی خان. قدرمندو کتونکو نن ستاسو دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. څنګه چې موږ تاسو ته د ټول نه اول پرونه باز یو خبر بریک کړی. نن زه په هغې حجره کې ناست یم چې د هغې خپل یو تاریخ دی. مرحوم کاکي خان زوی نثار خان سر په حجره کې نن ناست یم. څنګه تاسو ته معلومه ده چې هغوی په عوامي نیشنل پارټۍ کې ډېره موده پس واپسي را انټر شوي دي. د هغوی نه نن تپوس کوو چې دوی څنګه په دې ودرېدلو او دوی تللي وو په څه وجه باندې او د دوی مخې ته دوی پلانینګ سره باز خان چې تاسو ته پروګرام کې هرکلی جي شروع کوم په نامه د خدای چې مهربانه او بخونکی دی. سمی خانه زه ستا ډېره شکریه ادا کوم د سوات ټي وي ثابت سټاف والا چې تاسو دومره قیمتي وخت ویستو او زما خواله او زما د حجرې له تاسو عزت راکو نو الله دې تاسو له عزت درکړي. او تا نن زه د دې سوات ټي وي د چینل د میډیا یو حصه ده او تا زه خپل قوم پښتون قوم ته مخاطب کړم نو ستا ډېره ډېره مهرباني او ډېره ډېره شکریه. او که دا پروګرام زما څومره مشران کشران په میډیا ګوري نو زه هغو ته هم سلام پیش کوم. خو باقي خبره به په پښتو کې وکړم، د خپل ژوند د پښتو خبره وکړم چې زه په دې 1963 کې الله دې دنیا ته راوستی یم هم په دې حجره کې چې ناست یم نو په هغه وخت کې زما نیکه شیرزاده خان چې هغه د سوات او د بابوزو یو غټ خان او داسې خان چې د رښتیانو خان هغه د حجرې د پښتو او د پښتو د روایتو خپل ژوند تیر کړی دی. الله دې وله جنت فردوس نصیب کړي. بیا زما مشر تره الله دې وبخي کشور خان مشر صاحب چې زما مشر تره او د هغه بل رور سراج الدین صاحب سابقه تحصیلدار په سوات کې و سراج الدین خان زما تره و. د هغې نه علاوه زما بل تره سجام الخان زما تره الله دې وبخي د واجد علي خان والد صاحب. د هغې نه پس ناصر الملک خان نو هغه زما تره او ارشد دې الله وبخي د هغه والد صاحب. د هغې نه پس زما پلار رفیع الملک کاکي خان مرحوم الله دې وبخي دا ټول یو وروڼه او کاکي خان زما والد صاحب. د هغې نه پس زما بل تره مظفر الملک خان چې هغه اوس هم ژوندی دی الله دې ژوندی لري او سکندر آیت خان زما کشر تره دی ژوندی دی الله دې ژوندی لري. او د هغې نه پس 2002 کې زما والد صاحب وفات شو او زمونږ چې پیدایشي زمونږ تعلق دی نو هغه مونږ په هغه وخت کې سواتو د پښتو دورو نو زمونږ د باچا خان سره ډله وه. په هغه وخت کې یوه ډله د والي صاحب ده او د باچا صاحب ډلې وه او بله چې دویمه ډله چې وه نو هغه زمونږ د نکاح او د هغه د مرګستیا وه نو چې په هغې کې د افضل خان لالا ډلې او دا ټول خانان شامل وو. او دا ډله چې وه نو زمونږ ډله چې وه نو بیا زمونږ په هغه وخت کې سیاست نه و خو ډله وه نو زمونږ د باچا خان سره ډله وه الله دې وبخي. او د دین ورځې پورې هغه محنتونو او زما خاص کر د مرحوم کاکي خان زما والد صاحب دومره خدماتو چې زما په هغه وخت کې زما دا مشران ترونه چې وو نو دا د سټیټ دور نو دا په جاب باندې او زما والد صاحب دا نور ترونه چې مې وو دا کشرانو نو باچا خان او ولی خان زما د نیکه نه تپوس وکړو شیرزاده خان نه نو هغه ورته وی چې د افضل خان زما رور دی او دا چاچا کریم بخش الله دې وبخي او کامران سیټ الله دې وبخي نو هغو به سیاست اټون ته ورتېدل خو منډه به زموږ خاندان د هغه وخت نه د پارټۍ سره واله. بیا یو ټیکټ چې دی نو زما رور واجد علي خان ته میلاو شو چې هغه زما میر افضل خان چې وزیر اعلی هغه یا 88 الیکشن و یا 90 و نو د کامران خان ټیکټ واجد علي خان ته میلاو شو
هغه بیا زمونږ مشرانو دومره منډه وواله او خاص کر کاکي خانو او ان پی ټیکټ ولی خان راواغست او زما ورور واجد علي خان زموږ خاندان لی ورکو. دا اولنی ځل او دا علاقه چې ده نو په دې کې بنجوټو، جامبل دره وه، مرغزار دره وه، ایون چې دا د تندوډاګه پوره وه او د انګرو ډېری دا ټوله علاقه وه او الیکشن وشو او واجد علي خان د دې علاقې ایم پی منتخب شو. خو د دې نه مخکې چې کله د ضیاءالحق دور و او فضل حق ګورنر و کاکي خان په الیکشن کې آزاد صوبایي اسمبلی ته الیکشن ته وردېدو چې آغا او امیرزیب شاده صاحب دلې مقابله وشوه په چنوټونو باندې او د نورو پارټیانو په هغې کې سیاسي بایکاټ کړی و. نو زه ولاړم نو والي صاحب چې و په هغه دور کې نو هغه بهر و نو والي صاحب دلې ورته ټلیفون وکړو خدای پاک دې وبخښي ټول د بخانې شو چې کاکي خان ورته ولاړله او هغه د شیرزاده خان هغه خو ډېر غټ زور دی ځکه چې پخوا هغه مشرانو به داسې و چې د ډلې پرې وټ به نو زموږ سره به خپله ډله هغه او د هغې دومره برکت را چې زما په کور کې ان پی 2 ټکټونه ورکړو او دې قوم زموږ د خاندان سره همیشه ډېره مینه کړې ده. ایم این ای سیټي دې عوامو شکریه ادا کوو چې موږ وګرځي زما تره د دې علاقې ایم این ای شو، واجد علي خان د دې علاقې ایم پی ای شو او بیا هم به منسټر شو. دا زموږ د خاندان سره د خلکو ډېره زیاته ذاتي همدردي ده. که تاسو وګورئ کاکي خان داسې یو انسان و چې زه د هغه بچی یم خو ما ته یې دومره نه دی کتلي لکه د قام بچي ته چې هغه کم کتلي دي. ابه په دې دیره کې ناست و زموږ دا ترونه چې دي دا ټول په دې یو کور کې و او بیا زما یو تره چې دی اګړۍ کې هلته شفټ شو، ارشد خان دلي هم هلته شفټ شو، واجد علي خان دلي زما تره هغو پټاني ته شفټ شو. موږ په دې ځای کې د نن ورځې پورې خپل محنت دا جاري ساتلی دی او کاکي خان چې و هغه دومره خدمت و چې هغه الله که د خیال 2001 کې دلته بلدیاتي الیکشن وشو نو که ستاسو خیال په هغې کې چې الیکشن کېدو نو په هغې کې له ډاکټر محبوب د خولې نه ما یو خبره واورېده الله دې وبخي. هغه وایي زه الیکشن ته وردېږم خو که په دې یو سړی دی زه تاسو ته نوم عالم که هغه زما سره وردېږي نو امرګر ورته وایي ته یې نوم ووایه چې نو هغه چې نوم واخیستو نو یې کاکي خان که زما سره وردېږي نو زه الیکشن د ضلعې کوم. دلته شمشیر ډاکټر شمشیر دی الله وبخي او دا څه ژوندي دي راغللو نو زما پلار ته وي هغې زه زما پلار ته چې مونږ وویل نو هغې ولې ډاکټر محبوب خدای پاک دې وخت بخانې شو ټول وایي دی به ناظم اعلی زه به نایب ناظم اعلی نه جوړېدو نو مونږ ورته مونږ راضي کړو چې دا خو ډېر زیات و او ډاکټر صاحب خو سیاسي اتحاد دی نو دا یو د هغه ورسېدو یو ستا رسېدلی هغه دا چایس کړی د هغې وجه دا وه که تاسو وګورئ په هغه ټایم کې چې اټون ته ولاړو نو شجاعت علي خان صاحب ولاړ الله دې وبخي د هغه سره که د خیالي زمونږ عبدالجبار خان دلي هم اتحاد و په هغې جوړ مانې او کپتان صاحب دلي هم او رپي دلي دلته و خو هغه هم په هغه ډله کې و او زموږ شهزادګان هم په هغه ډله دا ټول یو موټی و. نو کله چې ډاکټر صاحب او کاکي خان دواړو اتحاد وکړو نو په 2002 کې زه ولاړم که نه نو ټولو خو هغه الیکشن وګټو نو ډاکټر صاحب او کاکي خان ډېر زیات خوشحاله شو او هغه سیسټم خو هغه دواړه بیا 2002 کې زما والد صاحب د دې پانی دنیا ده هغه یکدم زموږ نه لاړو چې لاړو د هغه بله قصه هغه چې کله په ضلع کې نایب ناظم شو نو ما ورته زه وټ ته وردېږم دا سیټ خالي شو نو زمیني الیکشن دی نو هغه ماته بچو مه وردېږه نو ما ورته خنداده ولې نه وردېږم هغه زما ملګری دی هغه الیکشن ګټلی او محمد خان نوم یې د بونیر دی نو هغه ضلع نایب ناظم خو چې زوی وردېد نو زوی بېللې نو بس ډېر خفه دی نو ما ورته په جواب کې وویل چې خنداده انشاءالله تعالی زما د خلکو سره داسې رویه ده ستاسو په هغه خدماتو چې ما سره به ډېره خلک مینه وکړي. حقه وشو نو نه یې پرېښودم دلته رسول خان حاجي صاحب ناست و بل ملګری ناست و هغه وایي او وایي که وردېږي خو زه به سره نه ګرځم ځکه چې د قام بچ وړی ما له یې وټ راکړی دی نو چې وټ ته ورځې نو بیا یو سپین دادا راته ورځېدو زموږ غلام فاروق سپین دادا یو بخبر باچا زما پلار زما سره نه دی ګرځېدلی خو چې ما وګټله نو ما خندادا ته یې ما ستا نه ډېر وټ واخیستو ستا په خدای حق نشته دلته ریزلټ ورته غلام فاروق سپین دادا په دیره کې ناست وم ما وایي چې لکه الیکشن یې څه غلطي شوي
داسې د بخبر باچا سره کېناستم بیا مې پلار ټلیفون وکړو ته دیرې ته راشه او د دې ټایمه پورې دې حجرې ته چې څوک راغلی دی بیا دا تېر شوی الیکشن وګورئ جي 3 پیرې زه د هغه بچی یم او پارټي مې نشته او ته وګوره داسې غټ ګاډي را سره هم نشته او زما پرې ما ته مقابلې ته ورځي زما نه په هر لحاظ باندې که ته وګورې ګاډي یې ډېرې جایدادونه یې ډېرې کرایانې یې ډېرې او په ځوان ډېرې او زه یو تن یم او زما په کور کې زما سره یو تا مشر و رفیق احمد خان یو عزیز خان یو وقار احمد او دا د هغو بچي یو زما بچی دی الله دې راکړی خو چې همیشه ژوند تېروم هر مشر ته داسې ګورم چې دا زما مشر دی هرې تورسرې ته ګورم داسې لکه دا زما مور ده او د بل ماشوم ته خپل ته چې ګورم نو په بل باندې ډېر خفه کېږم او عزت مې په دنیا کې خوښ شي او د عزت نه علاوه چې سوال کوم نو یا الله چې ته موږ له د حیا عزت ژوند راکړې زموږ مشرانو د عزت ژوند تېر کړی چې زه فیصله کوم ما ته چا فیصله نه ده کړې خو ما د خپل سوچ کړې ده د سوچ مې دا کړې ده چې هغه نیکه ته مې کتلې دي خپلو مشرانو ته مې کتلې او داسې واحد انسان دلته به خلک رالل ازادي ګټلې وه که نه سمي خانه ما ته ویې په هغې پایه ظفر ده محمد ضیف خان دلې چې ما ویې هلکه ټول به رانه لاړ شئ خو زه به ازاد پاتې یم نو د دې ټایمه پورې ازاد پاتې یم زه د امیر مقام خان هم شکریا ادا کوم چې د ډېرې ته راغلی دی ما ته یې افر کړی دی زه د هغه شکریا ادا کوم په ما پسې د سراج الحق صاحب سوال جواب کړی دی او ځان نوید خان او سابقه MNA پلی سبحان صاحب هغه بوالی ما هغه خو ما ځکه نه کوله چې ما خپل خاندان ته کتل ما خپل نیکه ته کتلو ما دا د باچا خان کور دی او دا به انشاءالله تعالی که بیا ما وټ ګټلی آزاد مې ګټلی وګورئ لکه خو زما له چا نه هېڅ ګیلم نشته او دې د رنګمالي خلکو زما چې څه عزت دی که نه ما له د رنګمالي عوامو را کړی دی که ما له نن دا عزت نه وی را کړی چې 3 پیرې زه دو منتخب کړم او بار اکثریت و پارټي مې نشته زما په تېر شوي الیکشن کې دومره ما وی زه ګورم چې زما د پلار زما څومره خدمات دی که دا الیکشن ما وبیلو نو زه به ځان له مزدوري کوم خو هغه ما له دې قوم دومره عزت راکړو دومره یې راکړو چې زه د حد نه ډېر زیات راکړو که نه تاسو وګورئ چې عمران خان په هغه وخت کې پل حاکم خان MPA مراد سید خان MNA او د عمران خان نښه او واحد زه ولاړو ما د خپل پلار تصویر مې لګولی او بینچ مې راغستی او چې شمار شوي دی نو هر تورسرې ترې زما مور او ما ته یې وټه اچولی دی او ما لا ته سوچ وکړه که نه چې ما په نګجنټان هم نه ولېږلي نو د دې خلکو دې مینې ته ګوره انشاءالله تعالی او اوس مې داسې وه چې دا مې د پلار پارټي وه دا مې د نیکه پارټي وه که زه ګورم دا واحده پارټي ده چې دا ښه پارټي ده او دا د پښتو لیډرشپ کوي ځکه چې باچا خان قربانو ته وګوره د هغه ژوند ته وګوره بیا د ولی خان ته وګوره بیا اسپندیار خان د دې ټایمه پورې کم از کم او که نورو پارټو ته تلم که تاسو وګورئ مسلم لیګو ته د چا نوم نه علمه د دې صوبې چې کم مشر شوی دی هغه د چا نه پټ نشته چې اول د هغه کومه پارټي وه بیا کومه پارټي شوه او بیا کومه پارټي شوه که تاسو نور په دې PTI کې وګورئ داسې نو زما دا خواهشه ده چې ګټه په ځای پرته وي درنی نو ما ښه فیصله کړې ده ځکه چې دا زما د خاندان پارټي وه دا زما د پښتو پارټي ده او خفګان په کور کې راځي نو خفګان مې و زه د هغې خلکو شکریا ادا کوم ډېره زیاته چې دا بار د کم وخت نه په ما پسې جرګې را روانې دي که تاسو وګورئ په دې ضلع کې بیا دا ټول به راپسې راتلل دا محب الله خان دلته راغلی دی په ما پسې محمود خان ورسره راغلی دی سلیم خان راغلی دی ډاکټر حیدر زما کزن دی زما دوست دی د دې علاقې MNA دی نادي عشیر زه شکریا ادا کوم د دې ټولو دا راغلي دي خو صرف ما مراتو ما دا نه دی اخیستی ما صرف او صرف د خپل مشرانو عزت ته کتلی دي او خپل پښتو ته مې کتلی دي ځکه چې زه عزت وکړم او عزت مې خوښ شي نو نن زه شکر وباسم چې ډېرو سختو ډېرې سختې ډېر محنت مې کړی دی خو نن هم ډېر شکر دی چې د هغې باوجود نن ښه پایه عزت یم او ښه فیصله مې کړې ده او هم د خپلو مشرانو په قافله کې ولاړ به یم او د سرې جنډې ملګری به یم د هغې پورې به یم په دې هم نه یم چې یو سړي ته مې دا د نن ورځې پورې زه په چا پسې نه یم تللی ټوله دنیا په ما پسې راغله او دا زما د مشرانو پارټي وه دا زما د پښتنو پارټي ده او هغو ما سره ډېره غټه هغه وایي دا به زمونږ کور دی وایي دا زمونږ د باچا خان کور دی نو ما د هغو جرګه منلې ده انشاءالله تعالی او په دې
14-15 ورځې کا پروګرام راغی او هغه وایي چې زه هېڅ ځای پروګرام نه کوم، زه د شیرزاده خان حجره ده، دا زما د نیکه حجره وه، نو زه به ستا دیرې ته درځم او زه به ستا شکر ادا کوم. او نور ما د هغه سره خپل پارټۍ سره خپل ادنا ورکر په حیثیت باندې زه شاملېږم، ما خپله فیصله کړې ده، زما رونو زما دوستانو، او انشاءالله تعالی کوشش به کوو چې دا کومه پارټي چې وه دا به مخکې چې کاکي خان ژوندی و په هغه وخت کې کوم زور و انشاءالله دا ملګرو د دو په برکت باندې به دا هغې سټیج ته رسوم. ګرانو قدرمندو کتونکو د باز خان تفصیلي انټرویو تاسو وکړه. انشاءالله موږ به کوشش دا کوو چې کله دلته کې دوی باقاعده دلته کې شمولیت پروګرام کې هغې له به صوبایي صدر ایمل ولی خان صاحب هم راځي. انشاءالله موږ د باز خان پاولي صاحب کوم دی تاسو ته ټایم په ټایم چې کوم دی تاسو ته راپورټونه پیش کوو. دا باز خان چې کوم ځای کې ناست دی دا د سوات د مینګوري ښار یو تاریخي حجره ده، د دې خپل یو تاریخ دی، په دې باندې انشاءالله تاسو ته خصوصي راپورټ پیش کوو.